أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لا يتخذ المؤمنون ندنس مؤمنان الكافرين كافران لرا أولياء دوستان من دون المؤمنين ما سوى مؤمناننا ومن يفعل ذلك أو سوق كويدا كار فليس پس نددي من الله دا اللہ تعالی دا دیننا فی شیئن پس سیز کے الا مگر ان تتقو دا چی تاسو ځان بچ کوئ منهم دا دی کافرانونا تقاتن ځان بچ کول ويحذركم الله او يروي تاسو لرا الله تعالی نفسه دخل ځاننا وإلى الله المصير او خاص الله تعالی تا المصير واپس کی دلدی. آیت مبارکہ کے تعلیم دے مسلمانانو ته مؤمنانو ته چې تاسو خپل رازدارو او خپل دوستان مؤمنان مسلمانانو ګرځوئ او تاسو کافرانو سره مشرکانو سره او غیر مسلمو سره د زړه دوستی او د زړه تعلق مه ساتئ. که مشوره کوئ که دوستی کوئ که تعلق ساتئ د زړه مینه او محبتو نو دا ایمان والو سره مسلمانانو سره پکار دی. کافر ستاسو خیرخوا او دوست او مددگار چریم نشي کیدی. په ظاهره کې کیدی شي لیکن د زړه خیرخوا کافر او مشرک نشي کیدی. نو که تاسو مینه کوئ دوستی کوئ نو کافرانو سره مه کوئ، مؤمنانو مسلمانانو سره کوئ. خو یو استثنا یې وکړله، که چېرې تاسو مجبوره شوئ یو داسې ځای دی چې تاسو د مجبورۍ د وجې نه کافر سره په ظاهره کې مینه کوئ نو په ظاهره کې به کوئ او د زړه نه به ورسره نه کوئ. مطلب دا دی چې د کافرانو غلبه ده او تاسو مغلوبه یې کمزوري یې نو په دغه وخت کې هغوی ته که ظاهره کې د دوستۍ لاس ورکئ او تعلق ورسره په ظاهره کې سم کې نو خیر دی، خو په زړه کې به خیرخواهي نی او په زړه کې به سره دوستی او تعلق نی، ځکه چې هغوی خو ستاسو په زړونو باندې قادر او خبردار نه دي. نو زړه کې به هم اک کوي چې زمونږ دا خیرخوا نه دي، لیکن صرف د ځان بچ کولو دپاره او د خپل ایمان بچ کولو دپاره ظاهره کې ورسره دوستي هم کولی شي او تعلق هم ساتلی شي. آیت مبارکه په دې موقع نازل شو چې کله نبی علیه السلام د بدر د جنگ دپاره تشریف وړو نو مؤمنان مسلمانان کم 313
او کافران 3 گنا سوا وغی 950 یا 1000 کسانو، او په هر اعتبار سره کافران برابرو. عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ انصاری صحابی دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې رجی زما 500 یهودو سره مینه ده، یعنی دوستی می ده او تعلق می ده ورسره. 500 یهودو سره و هغوی د ما په خبره باندې به عمل کی او انکار به نه کی. نو که زه هغوی ته ویم چې موږ سره راشئ شریک شئ او ځای شئ موږ سره، نو هغوی به رستو نه شي. نو آیا زه هغوی له دعوت ورکړم چې موږ سره په دې جنګ کې شریک شئ؟ ځکه چې 313 موږ یو 500 هغوی شي نو 800 د پاسه به شو. بیا موږ هم هغوی سره لاس په لاس مقابله کافرانو سره کولی شو. الله جل شانه په دې موقع د آیت مبارکه نازل کو چې تاسو به دې سره مینه نه کوئ او دوستی به ورسره نه کوئ، او دا دې سره تعلق ساتل دا د زړه مینه وه چرې نه ساتئ. روح المانی بالکل دا لیکلی دی چې یو 3 یهودیانو، د یو نوم حجاج او د بل نوم کهمس او یو درېمو، دې 3 واړو د 3 انصارو صحابو سره د زړه مینه او تعلق ساتلو. او مقصد دا و چې دا 3 انصار صحابه به خپل دین ته راوړو، یهودیت ته به راوړو. په ظاهره کې ورسره ډېر د خیرخواهۍ اظهار کو، خو دننه ورسره دشمني وه چې دیره دې دین اسلام نه واپس کو. نو یو 3 نور صحابه دي، رفاعه ابن المنذر رضی الله عنه دغه 2 ملګري. دې 3 واړو د انصار صحابه پوه کړو چې ګوره دا یهودیان دي، دا زموږ خیرخوا نشي کېدی، دې سره تعلق مه ساتئ، دوستي ورسره مه کوئ. خو هغوی نه منې کېدلو. نو الله تعالی د آیت مبارکه نازل کو چې تاسو به غیر مسلمو سره، خاص کر یهودو سره، نصاراو سره د زړه مینه او دوستی به ورسره نه ساتئ. ها، تعلقات ورسره ظاهره کې ساتلی شئ، دعا سلام ورسره کولی شئ، خیر په خیر ورسره کولی شئ، معاملات خپلو کې کولی شئ، لین دین کولی شئ، ته په هغوی باندې څه خرڅولی شئ، د هغوی نه اخیستیم شئ. لیکن د زړه مینه دا تعلق به ورسره نه ساتي. د بدر په جنگ کې چې کله نبی علیه السلام تشریف وړو، نو یو عایشه رضی الله عنها فرمایي چې یو مشرکو او ډېر طاقتور او ډېر تجربه کارو، هغه مې نبی علیه السلام ته چې زه تاسو سره ملګرتیا کوم د جنگ کې، او مسلمانان ډېر خوشحاله شو. ځکه په داسې وخت کې خو د هر ځای نه چې مدد راشي نو سړی حوصله افزایي کېږي او زړه یې طاقتور کېږي. او دا خو مشرک او طاقتورو. لیکن نبی علیه السلام فرمایي چې نه، زه په یو مشرک سره او په یو کافر سره مدد نه کوم او نه حاصلوم. دې کې هم د الله تعالی ډېر لوی خیر و. که چېرې دغه یو مشرک مسلمانانو سره ملګری شوی په جنگ کې، نو تر قیامته پورې به کافرانو به څه وی چې زموږ نه بغیر هم جنگ نه دی ګټلی، زموږ د سره یو تن و، دا یو مشرک زموږ یو ملګری د سرو تاسو جنگ بدر ګټلی دی. نو الله تعالی په هر کار کې ډېر لوی خیري. لیکن نبی علیہ السلام په نورو موقعو
د کافرانو نه مدد اغستی دی. د حوازن په موقع باندې صفوان بن امیه دله ایمان نو راوړی او نبی علیه الصلاة والسلام دنه امداد اغستی و. دارنګې بنو قینوقا کې چې کوم یهودو نبی علیه الصلاة والسلام د دینم د امداد او د مدد مطالبه کړې وه. نو روح المانی احیره کې خلاصه دا لیکلې ده چې مسلمانان د یو ځای کې وګوري که چیرې ضرورتي د کافرانو د امداد اغستلو نو وادلي تینا، خو چې حقیقت کې ضرورتي او که چیرې ضرورت نی نو بیا یې تینالي. خو یو قید پکې بل لګولی دی چې مسلمانان به هله د کافرانو نه امداد الی چې مسلمانان په طاقت کې وي او په قوت کې وي، چې مسلمانان مغلوبه نی. ځکه د هغې نه امداد اغستل دا خو هغې ګویا کې تا باندې اوچت شو، بیا به هغې خپلې خبرې په تا باندې پوره کي او مناوهي بر باندې. نو ته ترېنه امداد الی په داسې وخت کې چې ته غالبه وي هغې مغلوبه وي، نو په داسې وخت کې ترېنه اخله. بهرحال آیت کې حکم دی چې دې سره د زړه مینه مه کوئ. حضرت تانوی رحمه الله ډېر ناشنا د کافرانو د مؤمنانو منځ کې چې دا کم تعلقات دي د دې ډېر ناشنا تفصیل کړی دی. هغه د کافر او د مؤمن مسلمان منځ کې 4 قسمه تعلقات دي. نو یو ته موالات وایي او موالات د زړه دوستی ته او د زړه تعلق ته وي. نو د زړه دوستی او د زړه تعلق خو به بالکل کافر سر نه ساتي. قرآن کریم خو دې نه مکمل منع کړې ده. او د آیت په اوله حصه کې چې کومه منع ده چې یو مؤمن د کافر دوست نه نیسي، نو دکه د زړه هغه دوستی یادي دا به نه کي ورسره. نو موالات خو په هیڅ یو صورت کې جایز نه دی. قرآن کریم په 4 سپاره کې فرمایي لا تتخذوا بطانة من دونکم، تاسو دی خپل رازدار مه ګڼئ، د راز خبرې ورته مه کوئ، د زړه خیرخواهي ورسره مه ساتئ، ځکه لا یعلونکم خبالا. دی ګورئ چې که چېرته موقع مومي ستاسو د تکلیف او د نقصان او دا موقع ضایع کینه نقصان در رسی، تکلیف در رسی. او دویم چې دی نو مدارات دی. مدارات ظاهري رک رکاو ته وي، یعنې ظاهري تعلق ساتلو. نو ظاهري تعلق کافرانو سره په 3 صورتونو کې ساتلی شي. یو دا چې د کافر د ضرر نه ځان بچ کړئ، چې ته یې د ضرر نه ځان وساتمه او مجبوري ده، ته مجبوره شوې. لکه مسیلمة الکذاب چې هغه یو 2 صحابه ونیسلو. مسیلمة الکذاب هغه ظالم شخصیت دی چې د نبوت دعوه کړې وه د نبی علیه السلام په زمانه کې. هغه یو صحابي ته چې اتشهد ان محمدا رسول الله، ته ګواهي کوې چې نبی علیه الصلاة والسلام د الله تعالی رسول دی. هغه وی آو. بیا ورته وی چې اتشهد انی رسول الله، ته ګواهي کوې چې زم د الله تعالی رسول یم. نا صحابي ورته آو، نه یې خو پرېښودو. او دغه صحابي په ظاهره کې د ځان بچ کولو دپاره ظاهره کې دا خبره ومنله، خو دا صرف په خوله باندې د زړه نه نه وه.
او دا بل صحابي چې رونیسو هغه ته وی اتشهد ان محمدن رسول الله، ګواهي کوي چې د نبي علیه السلام د الله رسول دی. هغه وی او بیا ورته اتشهد انی رسول الله، هغه ورته انی اصم، زه خو کوڼ یم ستا اواز نه اورم ته څه وایي. نو هغه ته بیا وی اتشهد ان محمدن رسول الله، نبی علیه السلام د الله رسول منی وی او منمه. وی اتشهد انی رسول الله، ما د الله رسول منی ته څه وایي، زه خو کوڼ یم ستا اواز نه اورمه. نو هغه ته په دریم ځل وی اتشهد ان محمدن رسول الله، نبی علیه السلام د الله رسول منی او بالکل منمه. نو ما د الله تعالی رسول منی زه خو کوڼ یم ستا اواز نه اورمه. نو بس هغه بیا غوسه شو، نو دا صحابي نه سر قلم کو. دا واقع نبی علیه السلام ته رسیده. نبی علیه السلام وفرمایل چې دا یو چې دی چې دا چا د مسیلمة الکذاب خبره ومنله نو د په رخصت باندې عمل وکړو. دې گنجایش هم شته دی چې ته ګورې چې یو کافر دی، یو ظالم دی، تا نه پریزي، سر د نه قلمي یا یو اندام د نه کټکي بغیر د کلمې د کفر نه. نو په ظاهره کې کلمه کفر په خوله باندې ووایه، خو زړه کې به ستا ایماني د زړه نه به یې نه وایه، ځکه چې زړه باندې خو قادره نه دی، نو په خوله باندې ووایه. نو دې صحابي په رخصت باندې عمل وکړو. نو ټیک ده، یعنې په ده څه ګناه څه ملامتیا نشته دی. او دا بل صحابي چیرې ده خو خپل رښتیا خبره وکړله او دې لړو حق ته ورسېدو، یعنې دا د شهادت مرګ الله تعالی دله ورکړو. دې ته عزیمت وایي چې انسان قتل شي خو د کفر کلمه ونه وي، نو دا خودکشي نه ده، دا شهادت دی چې یو کافر او یو ظالم تا باندې د کفر کلمه وي او تا ته وی ووایه کني نو قتلوم دی او ته قتل شي، دا خودکشي نه ده بلکې دا شهادت دی او دا عظیمت دی که دې باندې چا عمل وکړو. نو یو کافر سره داسې تعلق چې ته خپل دین بچ کې، نو بیا ظاهره کې تعلق ټیک ته صحیح دی، که چې بل څه آپشن تا سر نی. دارنګه یا دینی مصلحت یو کافر سره تعلق د دې لپاره ساتي چې دینی مصلحت څه دی چې ته دې اسلام ته مایله کول غواړې، چې دې ما سره تعلق ساتي، ما ته رانږدې شي چې دې زه مطمئن کم د اسلام باره کې او د دې اشکالات ختم کم، دې مایل شي ما ته. نو دا تعلق هم ساتلی شي او کافر سره چې دې کې دینی مصلحت دی. او دریم دا چې دا کافر ستا میلمه شو، تا له راغی ستا نه څه غواړي، نو د هغه بیا میلمستیا هم وکړه، دغه خاطر تواضع وکړه او دا دله چې ته څه ورکې دا خوراک او څښاک دا ضایع کېدنه صدقه ده، د دې به الله پاک تعالی اجر درکړي. دریم چیرې دا مواسات دی، مواسات او غمخوارۍ ته وي او همدردۍ ته وي. نو دا مثال په یو کافر باندې بیمار دی، دغه د خدمت دپاره څوک نشته، یو کافر دی حالات پې رالو، مصیبتونه پې رالو، طوفان پې راغی، مشکلات پې رالو، هغه سره ته غمخواري مو که، همدردي مو که، هغه له حوصله ورکه، هغه به ستا د اخلاقو نه متاثر شي، ایمان به راوړي. نو مواسات یعنې ظاهري غمخواري او غمدردي ورسره کولی شي. خو دا مواسات چې دی نو دا به هغه کافر سره نه کوي چې کله جنگ له راغلی دی، په میدان جنگ کې چې کله هغه ستا مقابله کې ولاړ دی،
نو دی وخت کې په بیا همدردي ورسره مه کوه، دی وخت کې خو بیا بهادري ښکاره که. نو او څلورم معاملات دي. معاملات لین دینو، ته څه په هغه باندې خرڅې یا د هغه نه څه اخلي. نو دې کې حکم دا دی چې کم معاملات جایز دي ناغي سره هم جایز دي، او چې کم معاملات ناجایز دي ناغي سره هم ناجایز دي. لکه شراب څکل حرام دي د مؤمن مسلمان دپاره، نو په کافر باندې نه شراب خرڅولی شي او نه ترې اخیستی شي. دارنګې دا سودي معاملات دي دا حرام دي د مؤمن مسلمان دپاره، نو چې نه کافر سره کولی شي نه ورکولی شي او نه یې ترې اخیستی شي. چې څومره خبرې حرام دي نو هغه مسلمانانو سره هم حرام دي او بهی سره هم حرام دي. لا يتخذ المؤمنون ندی نسی مؤمنان الکافرین کافرانو لرا، مؤمنان دی نه نیسی کافرانو لرا اولیاء دوستانو. اولیاء جمع د ولی ده، مراد نه موالات دوستی ده. د زړه دوستی ری مؤمن مسلمان کافر سر نه ساتي. من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو نه، ما سوا د مؤمنانو دو مطلب دي. یو دا چې مؤمن بالکل پریزي، مؤمن بالکل اگنور کې او خپل تعلق او خپل دوستی کافرانو سره سمه کې، دا خو بالکل نه دی جایزو. دوی مطلب دام دی چې مؤمنانو سره سره کافرانو سره دوستی او تعلق د زړه ساتي، دا بم نه کې. نو د زړه تعلق او دوستی بستا کافر سره نی مؤمن مسلمان سره وي. د دې مطلب دا نه چې کافر ته به د حقارت په نظر باندې ګوري، د کافر ذات ته به د حقارت او د سپکوالي په نظر به نه ګوري، د هغه د عمل ته او د کفر ته به د حقارت په نظر ګوري، د نفرت په نظر به ګوري. یعنی هغه سره ستا ذاتي څه دشمني نشته، د هغه دا کفر چې دی، د هغه دا بدعملي چې ده، دا شرک د دین و نفرت اظهار بکې. باقی د هغه ذات چې دی نو ذات خو ستا او د هغه یو برابر دی. او دا اړه کې به دا یره ساتي چې یره هسې نه داسې وشي چې زما خاتمه په کفر باندې وشي او دل الله تعالی د ایمان دولت ورکړي. نو اړه کې به سپک نه ګوري هغه ته، ځکه د الله تعالی شان ډېر بې نیازه دی. څه پته لګي ستا خاتمه په کفر باندې وشي او دغه خاتمه په ایمان باندې وشي. حضرت تانوی رحمه الله فرمایي چې زه خو یو سپي ته هم سپک نه ګورم، یو سپي چېرې د هغه ته هم سپک نه ګوري او د حقارت په نظر به نه ګوري، ځکه چې هغه باندې خو حساب کتاب نشته، خو ستا خو حساب کتاب دی. که ستا خاتمه په ایمان باندې شو بیا بهتر دی د هغه نه، او که چېرې ستا خاتمه په ایمان باندې ونه شوه نو بس بیا خو لړې. دا شیخ جمال الدین چې دا تاتاریان چې کله راغلو چنګیز خانو او د هغوی په پوره علاقه باندې هولډ او پوره حکومت قایم کو، مسلمانان مکمل ختم کړو دغه علاقو نه. دا شیخ جمال الدین چې دی روانو او هغه زمانه کې چې کوم دا هلاکو خان دی نو دی راغلو د سمرقند علاقو ته د ښکار په اراده باندې. دا شیخ جمال الدین په لاره باندې رانو د هغه سپایانو رانیسو
او رای وستو او بادشاہ ته پیش کو. نو بادشاہ ته وی چې دا جی مسلمان دی او زمونږ علاقې ته راغلی دی. نو ته لکه ته زمونږ علاقې ته ولې راغلی؟ نو هغه ورته وی جی ما ته پته نه وه چې دا داسې ځمکه ده او داسې بادشاه دی چې دغه په ځمکه باندې څوک ګرځېدی هم نشي. ما ته څه پته وه چې داسې علاقې ته راغلی ما. خیر بادشاہ په دې خبره باندې غوسه شو. نو مخامخ یو سپي ولاړو. وی ته غوره یې که دا سپی غوره دی؟ نو ورته جی وی که زما خاتمه په ایمان باندې وشو نو بیا خو د نه غوره یم، خو که زما خاتمه په ایمان باندې ونه شو بیا دا د ما نه غوره دی. چونکې د زړه خبره وه. بادشاہ ډیر متاثره شو، ډیر زیاتو. نو ورته وی ته د کوم دین دعوت ورکې؟ نو ورته بیا وضاحت وکړو چې دین اسلام دا دی. بادشاہ متاثره شو د دین اسلام نه. خو ورته وی چې دې وخت کې زه دا ټول علاقې یو ځای کومه، زما چې کم وروڼه دي کم ترونه زامن دي علاقې تقسیم کړي دي، دا ټول زه یو ځای کومه. نو چې کله دا ټول حکومت زه په لاس کې والم بیا مال راشه زه به ستا دا دین قبول کړمه. شیخ جمال الدین ورته وی ستا څه پته لګي زما څه پته لګي؟ د مرګ او ژوند نو پته لګي نه، بل دا چې ته خو بادشاه یې، زما به تا سره ملاقات څنګه کیږي؟ نو ته مال یو پرچی راکړه. نو وله لیکل ورکړو. شیخ جمال الدین بیا وفات شو. نا خپل زوی رشید الدین ته ووی چې دا شان بادشاه ما سره وعده کړې ده او زه خو مړ کېږم، خو لیکن ته به لړ شو دا به هغه ته پیش کړې. او بیا بادشاہ پورې علاقې واغستې او شیخ رشید الدین دان هلته ورسو، خو بادشاہ سره ملاقات نه کېدو. ډیر وخت ګرځېده را ګرځېده. یو ورځ بادشاہ ښکار له راوتی و. نو دی لړو بادشاہ د خوب ټیم و د هلته اذان شروع کو. بادشاہ د اذان آواز اورېدو نو دا څوک دی؟ ویری ولې ماله؟ نو دی گرفتار کو وری وستو. بادشاہ ته څوک یې او ته خپل تعارف وکړو، پرچي ورته مخامخ کړه. او بیا د هغه قبلای خان او د هغه نور چې کوم ټول ایمان راوړو او بیا دی په اسلام کې داخل شو. او دا چې څنګه لوی خدمت دا د مغلو دا دای نه مخکې دا لوی کار بیا هغې کړی دی، دین اسلام خدمات بیا کړي دي. خبره دا وه چې هغه ورته څه ووایي چې دا سپی زما نه غوره دی که چېرې زما خاتمه په ایمان باندې ونه شوه. نو یو کافر ته به د حقارت ذات ته به د حقارت په نظر نه ګورې، د هغه د کفر ته او بدعملۍ ته د حقارت په نظر باندې ګوره. من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو نه. ومن یفعل ذلک او څوک چې کوي دا کارو، ذالکا یعنی دی سره دوستی ساتي، فلیس پس نه دی دا چې څوک دوستی ساتي من الله د الله تعالی نه، یعنی د الله تعالی په نیز باندې یا د الله تعالی په دین کې، فی شین پس سیز کې شین نکرولا، یعنی د الله سره اس قسم تعلق پاتې نشو چې د زړه همدردي د زړه دوستی هغې سره قایم کړه. نو گویا که د الله تعالی خپل تعلق ختم کو، نه د الله تعالی دین سره څه تعلق شته او نه الله تعالی سره څه تعلق شته به د هغې شو. الا ان تتقوا دا استثناء ده. ها
که چېرې تاسو مجبوره شئ د مجبورۍ په ټیم کې دې سره تعلق سموئ نو بیا ټیک ده، الا ان تتقوا مګر دا چې تاسو یریږئ. تتقوا یو معنی تاسو یریږئ یعنې ځان بچ کوئ یا یریږئ منهم د دینه تقاتن په یریدلو سره. دی غلبه ده، دی ډیر دی، تاسو لږ یې، کمزور یې، ګیر شوي یې او د دې نه ځان بچ کوئ، یریږئ ترې نه. نو بیا صرف په ظاهره کې دې سره تعلق سم کې، علیک سلیک ورسره وکړئ، خیر په خیر ورسره وکړئ، خنده پیشاني سره میلاو شئ، ستاسو ملګري یو، بلکل یو ځای یو، داسې بیا ویلی شي. نبی علیه السلام ناستو نو یو کافر راغی، هغه ډېر بد زبان او بدګو و چې هغه اجازت غوښتو. نبی علیه السلام وی بئسا ډېر ناکاره سړی دی، ښه انسان نه دی چې را روان دی. چې هغه دننه راغی نبی علیه السلام ورسره ډېر نرمې خبرې وکړې، پستې خبرې وکړې. چې هغه لړو نو عایشې رضی الله تعالی عنها ورته یي لږ ساعت مخکې د ده باره کې تاسو دا رایې قایمه کړه چې دا ښه انسان نه دی، ناکاره دی، او چې راغی تاسو ورسره داسې په خنده پیشانۍ سره میلاو شئ، خبرې مو سره نرمې وکړئ. نو په کار خو دی چې تاسو ته مخامخ هم سختې خبرې کړې وي. نبی علیه السلام فرمایلو چې که چېرې ما ده سره سختې خبرې کړې او بیا ما له خواله نه راتو، او ناکار انسان هغه دی چې د هغه د بدزبانۍ او د بدګویۍ د وجې نه خلک د هغه نه ډډه کي. بیا نو زه خو به ده سره نرمې خبرې کومه، باقي ځان له د مزاج او زما مزاج موافق نه دي. نو په ظاهره کې دغه شان بیا انسان سره نرمې خبرې کولی شي، اگر چې ستا اړه ته هغه کې نفرت پروت دی. ان تتقوا دا چې تاسو یریږئ منهم د دینه تقاتن په یریدلو سره، نو بیا په ژبه ورسره موالات کولی شئ او د زړه نه به ورسره موالات او د زړه نه تعلق به ورسره نه ساتئ. نو دا استثنا راغله، دې کې هم ډېر لوی خیر دی. مسلمانانو باندې کله کله ناشنا حالات راشي، گیر شي، نو بیا په ظاهره کې ورسره ظاهري رکو ظاهري تعلق ورسره ساتلی شي. ویحذرکم الله نفسه، خو یاد ساتئ د زړه میلانو نه کوئ، د زړه تعلقونه ساتئ، ځکه چې الله تعالی تاسو یری چې اصل زمانو یریږئ، د کافر نه مه یریږئ، کافر به څه وکړي. ویحذرکم الله، او یروي تاسو لره الله تعالی نفسه د خپل ځان نه، چې زمانو یریږئ، د بل چا نه یره مه ساتئ. او یا نفسه یعنی عقاب نفسی، د خپل عذاب او د خپل سزا نه. وإلی الله المصیر، او خاص الله تعالی ته المصیر واپس کیدل دی. الله ته یعنی الی حکم الله یا الی جزاء الله، د الله بدلی ته او د الله تعالی سزا ته ګوره واپس کیدل دی، که چې دې سره هم تعلق وساتلو. نه دې نیسي مؤمنان کافران لره دوستان ما سوا د مؤمنانو نه، او څوک چې کوي دا کار پس نه دی د الله تعالی نه په څه څیز کې مګر دا چې دا ځان بچ کوئ د دې نه په ځان بچ کولو سره، او یروي تاسو له الله تعالی د خپل ځان نه، او خاص الله تعالی ته واپس کیدل دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله،
ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل اوے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام ان تخفو کچر تاسو پټوي ما هاسو فی صدورکم چې پسینو ستاسو کی دی او تبدوه یا تاسو ښکار کوي هغې لره یعلمه الله پیژني هغې لره الله تعالی ویعلم ما فی السماوات او الله تعالی پیژني هغه څه چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي والله على كل شيء قدیر او الله تعالی په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی یوم په ورځ باندې تجدو چې مومي به کل نفس هر یو نفس ما عملت هغه چې د عمل کړی دی من خیر د نیکینا محضرا حاضر کړی شوی وما عملت او هغه چې عمل یې کړی دی من سوء د بدینا تودو خوښوي به نفس لو ان بینها کاش کچرې د دې نفس په منځ کې وبینه او په منځ د دې بد عمل کې امدا بعیدا مسافت وی لري ویحذرکم الله او یروي تاسو لره الله تعالی نفسه د خپل ځان نه والله رؤوف بالعباد او الله تعالی شفقت کوونکی دی په بندګانو خپلو. په مخکې آیت مبارکه کې مؤمنان د کافرانو سره د زړه تعلق ساتلو او د دوستۍ کولو نه یې منع کړو. په دې آیت مبارکه کې بیان دی که چېرې فرض کا تاسو کافرانو سره پټ تعلق ساتئ چې چاته پته ونه لګي او یا ورسره ښکاره تعلق ساتئ نو که دنیا کې چاته پته ولګېده او که نه که نبی علیه السلام ته پته ولګي او که نه لګي او مؤمنانو مسلمانانو ته که پته ولګي او که نه الله جل شانه ته په دې باندې خبر دی او الله تعالی په دې باندې عالم دی چې تاسو باوجود د نهي نه بیا هم د الله تعالی دشمنانو سره د زړه تعلق ساتئ او رازونه ورته بیانوئ چې الله تعالی په دې باندې عالم دی. یو ورځ را روانه ده د دې به تاسو سره حساب کتاب کیږي. د قیامت پر ورځ به د انسان هر یو عمل مخامخ موجودي که نیک کار یې کړی دی که بد کار یې کړی دی دا اعمال به مخامخ لیکلي شوي د هر انسان مخې ته وي او د دې انسان سره به د هغې باره کې حساب کتاب کیږي. لہذا انسان له فیصله پخپله پکار ده
چې مالا نیک عمل پکار دی او که بد عملو. دا چې څه انسان کی دا ضایع کیږي نه او فنا کیږي نه، دا هر څه ریکارډ کیږي او باقاعده د انسان مخې ته به موجود وي. هیڅ یو وړوکی عمل او نه غټ عمل لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. عمل نامه کې به هر یو عمل وي، که وړوکی دی او که غټ دی. انسان به د عمل اړوسکي ګړي نه، هغه به هم پای کې موجود وي. انسان به وایي چې دا خو څه خبره نه وه چې ما کړې وه، لیکن هغه به هم لیکلي شوي وي. دا هر څه به د انسان مخې ته موجود وي او انسان به دې به حساب کتاب ورکي. ځکه دا دنیا چې دا الدنیا مزرعة الاخره مقوله ده، چې دا دنیا چیرې دا د آخرت پټی دی او کیتی ده. دې کې ستا خو هر چې څه پکې کاري. انسان له سوچ پکار چې ماله کم فصل پکار دی او کم تخم پکار دی او کم غله پکار ده. چې انسان په پټي کې څه وکړي او آخرت کې بیا وریبي. دنیا کې موږ څنګه زندگی تیرو، دا به موږ سبا بیا ردې نتیجه او ثمره به موږ ته ملاویږي. الله جل شانو انسان ته عقل ورکړی، سمجھ ورکړی دی. دا دومره دلایل انسان ته بیان شو، دا دومره انبیاء کرام علیهم السلام رالو، کتابونه رالو، څومره معجزات ښکاره شو. دا ټول د څه لپاره چې انسان د دې نه عبرت والی. هسې نه سبا قیامت کې انسان دا وایي ما ته پته نه وه او ما سره دوکه وشوه، زه نوم خبرو. دا هر څه الله تعالی د رڼا ورځې په شانتې واضحه کړو چې انسان سبا دا بانه عذر پیش نه کړي. قلو اے نبی علیہ السلام ان تخفو کچر تاسو پټوئ ما فی صدورکم هاسو چې په سینو ستاسو کې دي، که مخکې سره تعلق کونو مطلب دا دی که تاسو په زړونو کې کافرانو سره دوستی او تعلق ساتئ او ګورئ چېرې څوک خبر نشي، نو که دنیا کې هیڅوک هم خبر نشو الله پې خبردار دی. او که د آیت عامه معنا والو نو مطلب دا چې ستاسو په زړونو کې هر څه دي، که هغه نیک عمل دی او که هغه بد عمل دی، که ښه عقیده ده او که ناکاره عقیده ده، که د اسلام خلاف او که د اسلام موافق او چې سم په زړونو کې دي الله ته دا معلوم دی. او چونکې آیتونه د نجران هغه چې وفد راغلی و د هغې باره کې نازل شوي دي، نو هغې ته هم په دې کې تنبیه ده. د نجران د عیسایان چې د خپلې علاقې نه را روانېدل، نو دوی هلته هم وایي چې موږ ته پته را چې نبي علیه السلام ګورې برحق نبي دی او رښتینی دی، خو صرف زو چې مقابله ورسره وکړو خپله خبره په هغه باندې ثابتو به. یعنې دا نه چې ګنې نبي علیه السلام ګنې معلومو چې ګنې نبي دی او که نه، یو موږ ته مخکې نه پته چې نبي خو دی، خو لیکن د دې لپاره زو چې موږ خپله خبره په هغه باندې ثابت کړو چې عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی ده. نو قرآن وی تاسو په زړونو کې چې کومه خبره ده چې نبی علیه السلام برحق نبی دی، تاسو په زړونو کې شته دی، او تبدوه یا تاسو ښکاره کوئ هغې لره، یعنې په خوله وایئ چې نه عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی او عیسی علیه السلام بذات خود الله تعالی دی، دا په خوله باندې ښکاره کړه. او دارنګې په خوله باندې نبی علیه السلام نه منې او په زړه کې د نبی علیه السلام رښتیاوالی موجود دی، دا ټولې خبرې الله ته معلومې دي. ان تخفو که چېرې تاسو پټوئ
ما فی صدورکم هغه چې په سینو ستاسو کې دي. صدور جمع د صدر ده. صدر سینې ته وي. په دې سینه کې دننه زړه دی او اعتبار زړه لره دی. دې ته ویل کېږي وی ذکر د ظرف و مراد ترنه مظروف. دا سینه یو لوښی دی، یو برتن دی او په دې سینه کې دننه زړه دی، نو دا زړه مظروف شو. نو ذکر د سینې دی او مراد ترنه زړه دی. یعنې ستاسو په زړونو کې چې څه دي نو که هغه تاسو پټوئ او د پټولو مطلب چې په خولې نه وایئ، په خولې نه ښکاره کوئ چې څوک خبر نشي. او تبدوه یا تاسو ښکاره کوئ هغې لره، په خوله موی یا خپلو منځ کې وایئ چې بایی مونږ خو دا کار وکړو، مونږ خو داسې وکړو، مونږ خو داسې وکړو. نو یعلمه الله پیژني هغې لره الله تعالی. دا هر څه الله پیژني، ښکاره او پټو. ځکه دا ښکاره او پټ انسانانو ته دي او الله تعالی ته ښکاره او پټ یو برابر دي. ښکاره خو اسیم ښکاره، پټ هم ښکاره دي. ځکه چې چونکه الله تعالی ته د غیب علم دی نو دا پټ هم الله تعالی ته ظاهر دي. او انسان سره چونکه د غیب علم نشته، د دې وجې نه هغه ته پټ او ښکاره شته دی. د دیوال نه اخوا څه دي او دارنګې د پردې نه اخوا سرې انسان نه پټ دي. د چا په زړه کې سرې چاته نه دي معلومه، لیکن الله تعالی ته ستا د زړه او ستا د ژبې خبره دواړه معلوم دي. یعلمه الله پیژني هغې لره الله تعالی. او چې الله تعالی پیژني نو مطلب څه دی؟ الله تعالی بردی حساب کتاب کی. چا سره الله تعالی دنیا کې حساب کتاب وکړي او چا سره به آخرت کې کینه. آخرت کې خو به هر چا سر کېږي او چا سره الله تعالی په دنیا کې موکي. دې بالکل داسې مثال او مطلب دی لکه یو غلام ته یو شاګرد ته دا اندازه ورئ چې زما استاد ما ته ګوري. کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. یو ځای کې دا لیکلي وي کیمره کې ته راغستلی شوي، نو انسان څونه هوښیار اوسېږي. بیا انسان بېجا حرکتونه او بس حرکتونه کې به یې شاته نه راته ګوري. نو دا خو د دنیا یو کیمره چې تا ته ګوري او ریکارډ کېږي. الله جل شانه 24 غنټې تا ته ګوري. که ته د شپې یو عمل کې او که د ورځې کې، که ښکاره کې او که پټ کې، هر ټیم الله جل شانه تا ویني او تا ته ګوري. ستا د هر څه ریکارډ کېږي. انسان په دنیا کې څونه بیا احتیاط کی. وی دا زما د پرایویسی خبره ده، زما دغه څوک ریکارډینګونه کی، څوک لیکس نشي، زما آواز او زما تصویر چې ترا نشي. انسان څونه احتیاط کی په دنیا کې، ویره د شرم خبره ده. نه الله جل شانو ستا هر څه ریکارډ کی، ستا هر یو عمل او هر یو قول ریکارډ کیږي. باقي د هغې شکل او تصویر هم ریکارډ کیږي او دا هر څه به سبا قیامت کې الله تعالی ښکاره کیږي. انسان لږ سوچ پکار دی. دلته که د انسان یو غلط حرکت دغه والدینو ته، دغه اولاد ته او دغه شاګردانو ته او دغه دوستانو ته او دغه متعلقینو ته ښکاره شي، څونه به انسان خفه کېږي او انسان به څونه شرمېږي او څونه بېعزتي به خپله ګڼي. چې سبا قیامت کې الله تعالی دا هر څه د انسان ښکاره کړي او تمامي دنیا، تمام انسانان او جنات به ویني او فرشتې. دا به د انسان دپاره څونه د شرم خبرې، د عیب خبره به وي. الله تعالی زمونږ د ټولو حفاظت وکړي. مطلب دا دی الله جل شانه هر څه ویني او هر څه باقاعده ګوري او هر څه ریکارډ کېږي.
انسان غافل مو اوسېږه، ته غافل یې، الله تعالی نه دی غافله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. دا انسان چې سکی، دا ظالم انسان چې کوم ناروا کارونه کوي، نو دا مه وایه چې ګنې الله تعالی نه ویني یا الله تعالی بې خبره دی. خو صرف دوی چې الله تعالی تحمل نه کار اخلي، صبر درکړي تا ته، د دې مطلب دا نه چې ګنې هغه غافله دی، هر څه باقاعده ویني، ریکارډ کیږي او د دې حساب کتاب را روان دی. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، او الله تعالی پیژني هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په ځمکه کې دي. دا مخکې خاص خبره وه، اوس یې عامه وکړه. د انسان په سینه کې ښکاره او پټ چې کومې خبرې دي، که انسان یې په خوله ښکاره کړي او که په سینه کې پټي، په دې هم الله تعالی پوهېږي. نو دا خبره خاص وه. او د انسان د سینې نه علاوه دنیا کې چې څه دي، که اسمانونو کې او که ځمکه کې چې څه دي، هغه ټول هم الله تعالی ته معلوم دي. نو دې ته تعمیم بعد التخصیص وي. مخکې خاص خبره وکړه، اوس یې عامه وکړله چې ای انسانه ته څه یې، ستا نه علاوه څومره کائنات کې څومره مخلوقات دي چې تا ته علم هم نشته، د هغې ټولو علم الله جل شانه سره دی. بادشاه دپاره دوه خبرې خامخا پکاري، یو دا چې د هغه علم وسیع وي، او دویم دا چې د هغه قدرت او طاقت زیات وي. او دا دواړه خبرې الله جل شانه کی علی وجه الاتم په کامل طریقې سره دي. د الله علم ډیر زیات وسیع دی چې د هغې اندازه نشته د دنیا کې، چې یو څیز د الله تعالی نه پټ نه دی. او دارنګې قدرت د الله تعالی احکم الحاکمین دی، څوک د الله تعالی نه بار نه دی، د الله تعالی د قدرت او طاقت نه. ټول د الله تعالی د قدرت طاقت انډر کې دي. والله علی کل شیء قدیر، او الله تعالی په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. چا به وایي چې د زړه خبرې معلومېدی شي، د زړه د خیالات او وسوسې معلومېدی شي، او زړه کې چې کوم منصوبه را آیا دا معلومېدی شي وي، او الله تعالی په دې باندې قادر دی. د خولې خبرې خو لا بیا هم الله تعالی د زړه هغه خیال او چې ستا په خوله لا نه دی راغلی او ستا نه علاوه بل چاته پته نشته دی، الله تعالی په هغې باندې هم قادر دی. عباس رضی الله تعالی عنہ د بدر جنگ له د کافرانو طرف نه را روانو. ډیره د بدر په موقع باندې مسلمان شوی نو، اسلام ته زړه مایله شو لیکن لا مسلمان شوی نو. نو کافرانو ځان سره را روان کو. نو چې دی راتو نو دوی څه پته لګي واپس به راشم او که را به نه شم. نو خپلې بیبي ام الفضل ته یې وویل څه مال و هغه مال یې یو ځای کې دفن کو په ځمکه کې، او خپلې بیبي ته یې وویل چې هېڅ پته لګي ناسې نظرانه شمه، نو ګورې دا مال د پلانکي ځای کې ما ښخ کړی، بیا به یې راوباسي. د الله شانو دی ګرفتار شو، د اویا قیدیانو کې دیم گرفتار شو، عباس رضی اللہ عنہ. بیا نبی علیہ السلام چې کله اعلان وکړو چې هر یو قیدي خپله فدیه ورکړي نو خلاص بشي. نو عباس رضی اللہ عنہ ته یې وویل چې ته به خپله فدیه هم ورکړې او د خپل وراره د ابو عقیلو د عقیل رضی اللہ عنہ د هغه فدیه به هم ته ورکوې به.
نو ده ورته وایي ما سره وایي څه نشته زه غریب یم ما سره څه نشته نو زه خپل ځان نشم ورکولی د عقیل به څه ورکمه. عقیل د ابوطالب سره زوی دی بیا وروستو مسلمان شوی دی. نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې هغه مال چې تا حق کړی دی په کور کې هغه څه شو؟ نو عباس رضی الله تعالی عنه غوږونه رانیو شو چې ها چې د هغې خو زما او زما د بیبي نه علاوه زما بچو ته هم پته نشته دی. نو د دې علم تا ته چا درکو؟ تا ته چا ووایي چې ما مال هلته کې د شپې ښخ کړی دی په ځمکه کې. اوس هغه مال چې هغه عباس رضی الله عنه ته او صرف بیبي ته یې پته وه الله جل شانو خبر ورکو نبی علیه السلام ده ته ووایه چې هغه پلانکې مال ته څنګه چې زه غریب یم. دا خو یو مثال دی. الله جل شانه ته نبی علیه السلام بلا خبرونه دغه شانتې ورکړي دي چې څوک په کمه اراده راغلی دی او څوک څه وایي. والله علی کل شیء قدیر او الله تعالی په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. یوم تجدو په هغه ورځ باندې حساب کتاب خو به الله تعالی کی او ورځ روانه د یوم المجازات د بدلې ورځ خو را روانه ده. دنیا د عمل ځای دی دنیا دارالعمل دی دلته کې بدل نشته. بعضې خلکو له الله تعالی ورکي خو بدل ورځ دا نه ده. د بدل ورځ را روانه ده چې هغه یوم الجزا د قیامت ورځ ده هلته بیا عمل نی. یوم تجدو په هغه ورځ چې مومي به تجدو یې ووایي وجدان څه ته وایي چې یو څیز تا نه رک شوی دی او تا را پیدا کو. یو څیز تا نه رک شو او تا وموندو دې ته تجدو ویل کېږي. گویا کې دا اعمال چې موږ کو دا رک شو ځکه عمل خو چاته ښکاري نه که موږ نیک عمل کو که بد عمل کو دنیا کې نه ښکاري نو گویا کې ضایع شو رک شو. لیکن دا رک شوی عمل چې دی که نیک دی او که بد دی دا به انسان عمومي د قیامت په ورځ باندې تجدو مومي به کل نفس هر یو نفسین عام روړو که دا نفس د ایمان والی د مؤمن دی او که د کافر دی هر څوک چې دی خو چې مکلف دی. نفسین نه مراد مکلف نفسو یعنی چې هغه عقلمند وي لیونی نه وي او ماشوم نه وي. لکه د لیونی حساب کتاب نشته او د ماشوم حساب کتاب نشته او د بالغ او د مکلف دروغ انسان عقلمند دغه حساب کتاب به وي. نو کل نفس هر یو نفس ما عملتو هغه چې دا عمل کړی دی من خیر د نیکینا خیر نکره ده یعنی هر یو نیک عمل چې دا کړی دی نو هغه به دی مومي محضرن حاضر کړی شوی. محضر په معنا د موجود او د حاضرو. هغه نیک عمل چې دا کړی دی هغه به موجود وي مخامخو. یا خدا چې دا عمل به موجودی نو عمل به څنګه موجودی عمل خو مونږ ته نه ښکاري د عمل خو شکل هم نشته. لکه دا مونږ چې کوم سبق وایو دا خو الفاظ دي نو په هوا کې ضایع کېږي دوړه کېږي. دا به الله تعالی موجود کړي نو دې له به الله تعالی یو شکل ورکړي. او دارنګې د عمل په گرفت کې راوستل ممکن دي. په دنیا کې هم داسې خبرې اوس دې وخت کې الله پاک خلکو ته وښودلې چې دې اعراضو یعنی یو زمانه کې په گرفت کې نه راتلو لیکن اوس په گرفت کې راځي.
لکه دا ګرمي او سردي خو ښکاري نه، لیکن هغه نن دنیا کې تا ته د ګرمۍ او د سردۍ هغه معیار اتم چې به دونه مقدار ګرمي او دومره مقدار سردي ده. د انسان دننه بدن کې بخار دی، تبه ده، دم نن تا ته ښي چې به ستا دونه تبه ده. نو دارنګې د انسان هغه اعراض هم اوس په گرفت کې رالو، په کنټرول کې قابو کې رالو. زلزله چاته ښکاري، لیکن تا ته به کېدو چې به دونه مقدار باندې زلزله وه. نو دا یو مثال دی چې دا اعمالم اعراض دي، ښکاري نه، خو دا به الله تعالی په گرفت کې راولي چې نن دارې دنیا چېرې په گرفت کې هر څه راوستلو. په 1960 کې په دې باندې تحقیق شروع شوی دی چې دا کم الفاظ مونږ وایو په هوا کې دا جمع کیږي، دا ضایع کیږي نه. او هغې اوس په دې باندې تحقیق شروع کړی دی چې دا الفاظ مونږ واپس بیا په قابو کې راولو. د هر انسان خبرې په هوا کې جمع کیږي، دا ضایع کیږي نه، او دا دی په قابو کې به راولي. ممکن ده چې په آینده زمانه کې دا تحقیق مې راشي چې د نبی علیه الصلاة والسلام د خولې مبارک دا الفاظ چې دا هم ضایع شوي په دنیا کې موجود دي، او بیا تا ته د هغه الفاظ هم تا ته ریکارډینګ وکړي او تو پخپله بیا د نبی علیه الصلاة والسلام د خولې مبارک هغه الفاظ هم وورئ چې دا د نبی علیه السلام هغه ارشادات دي. دا دنیا کې تحقیق په دې 1960 کې شروع شوی دی چې دا الفاظ هم باقاعده جمع کیږي به او ریکارډ کې به راځي. نو انسان چې کم عمل کړی د هغې له به الله تعالی یو شکل ورکي، هغه شکل هغې سره به مناسب وي او هغه به مخې ته راشي. یا مراد کل نفس دا اعمال لیکلی کیږي، نه عملنامې به راشي مخې ته په کم کتاب او په کم رجسټر کې چې دا هر څه لیکلی کیږي، دغه رجسټر به الله تعالی مخې ته راولي او انسان ته به ویل شي اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. خپله عملنامه دې په خپله دارې وګوره، په خپله ځان له نمبرې ورکړه چې څونه نمبرې قابلې، په خپله ځان له حساب کتاب وکړه، تا ته په خپله خپل نتیجه مخامخ ده. او یا دریم مطلب دا چې کل نفس ما عملتو جزاء ما عملتو، دی چې کم نیک عمل کړی د هغې بدله او د هغې ثواب او اجر هغه به مخامخ موجود وي. وما عملت من سوء، او هغه چې عمل یې کړی د بدۍ نه. وما عملت من سوء محضرا، محضرن پسې دننه موجود دی، یعنی چې د کم بد عمل کړی دی، کم ګناه یې کړی دی، هغه به حاضر وي، هغه به مخې ته موجود وي، حاضر کړی شوی به وي. که بدي کړې ده، که وړوکي ګناه او که غټ ګناه دی. وما عملت من سوء، دلته محضرن ورسره ونه وي ځکه چې مخکې محضرن شته، نو پای باندې اکتفا وکړه. او دویمه وجه دا ده چې چونکې نیک عمل مقصود دی او دا بد عمل مقصود نه دی، خو انسان یې کی. د الله تعالی په نس خو ښکلی عمل او مقصودي عمل خو نیک دی، ځکه یې هغه ذکر کو، او دا بد عمل خو نه دی په کارو، او انسان یقین و ځکه یې محضرن ورسره ذکر نه کو. تود لو ان بینها، چې کله انسان خپل بد اعمال وویني چې ما څونه ګناهونه کړي هغه مخامخ موجود دي، نو په دغه ورځ به دا کافر او دا ظالم او دا فاسق او دا ګناهګار انسان به وي چې یاره دا زما دا نیک اعمال او زه چې وي که نه
زما او د دې بدو اعمالو منځ کې ډېر زیات مسافت وي. یعنې ګویا کې زه مشرق کې او دا مغرب کې وي، دومره ترېنه لرې وي چې دا مې اډو لیدي نه او دا راته اډو مخامخ نه وي. او مطلب دا چې دا بد اعمال نن نه وي نو ښه به وه، ځکه دا بد اعمال خو زما دپاره یو لوی عیب دی. نو چې دا نن نه وي او یا زه په دې ورځ باندې نه وي، خو داسې به کوم ځای دغه بد اعمال خو به انسان سره تړلي وي، د انسان ګریوان کې به وي. تودو خواخوي به، آرزو به کوي دغه نفسو، لو ان کاش کچرې بېشکه بینها پمیند دې نفس کې و بینه او پمیند دې بد عمل کې. دا نفس وی چې زما او د دې بد عمل په منځ کې وي څو امدن بعیده، امدن مسافت ته وي، لرېوالي ته. امد بعیدن لرې، یعنې ډېر زیات مسافت وي زما او د دې په منځ کې، چې دې ته ما ډو کتې نه او نه ما لیدي نو ډېره به ښه وه. خو دا به کوم ځای کېږي، دا بد اعمال به د سره تړلي شوي وي. لکه څنګه چې یو طالب علم یو سټوډنټ وي او د هغه نتیجه انتهایي خراب راغلی وي، نو هغه د خپل ریزلټ هم بیا نه ګوري، ویلې که بس مخې ته مه راوله، یعنې هغې ته د کتو هم قابل ني. دارنګ انسان به د خپلو بدو اعمالو ته کتي هم نشي، او وجه دا هم ده چې د هغې به ډېر ناشنا بدبو وي او ډېر ناشنا بد شکله به وي. انسان به دا غواړي هم نه چې دا زما په خوا کې وي. ویحذرکم الله نفسه، او الله یروي تاسو د خپل ځان نه. دوباره ووایي، هلته ویلو چې تاسو الله تعالی یری د خپل ځان نه، یعنې کافرانو سره دوستي مه کوئ. او دلته مطلب دا دی چې الله تاسو د خپل ځان نه یری، لہذا د ګناهونو نه بچ شئ، ګناهونه پرېږدئ او نیک اعمال کوئ. والله چې د نیکو اعمالو بنیاد ګورئ تقوا او یره ده، چې انسان د الله نه څونه یریږي دونه به دې اجتناب کې د ګناهونو نه، او څونه چې انسان د الله نه غافله کېږي دونه به دې ګناهونو کې مشغوله کېږي به. والله رؤوف بالعباد، الله تعالی رؤوف نرمی کوونکې شفقت کوونکې ته وي. الله نرمی کوونکې شفقت کوونکې دی، شفیق او مهربان دی بالعباد په بندگانو خپلو. دی ځکه ووایي چې الله تعالی د دنیا د بادشاهانو په شانتې مه ګڼئ چې ګنې صرف عذابونه ورکي او صرف خلق یری او صرف دمکې ورکي. الله تعالی بادشاہ دی، ډېر مهربانه بادشاہ دی. والله رؤوف بالعباد، الله په بندگانو ډېر نرمی او شفقت او مهرباني کوونکی دی. اوس هم د الله نه ویریږئ، ګناهونه پرېږدئ، چې څه شوي دی به الله تعالی معاف کړي. خو که چېرې دې سره آخرت ته لاړئ او توبه مو ونه باسله، توبه طایب هم نه شوې، نو بیا خو الله تعالی بیا احکم الحاکمین ذات دی، که حساب کتاب د سرکینو پکړ بم کېږي. بیا وایي نبی علیه الصلاة والسلام، که چېرې تاسو پټوئ هغه څه چې په سینو ستاسو کې دي، یا ښکاره کوئ دې لره، پیژنئ دې لره الله تعالی. الله تعالی عالم دی په هغه څه چې په اسمانونو او هغه څه چې په ځمکه کې دي. الله تعالی په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. په هغه ورځ چې مومي به هر یو نفسو هغه چې عمل کړی دی د نیکۍ نه حاضر کړی شوی، او هغه چې عمل یې کړی د بدۍ نه. خوښوي به هر یو نفسو
کاش کچره د نفس او د ګناه په منځ کې وي مسافت لري او یروي تاسو الله تعالی د خپل ځان نه او الله تعالی نرمي کوونکی په بندګانو خپلو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل اوے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام ان کنتم کچریے تاسو تحبون اللہ تاسو مینہ کوئے اللہ تعالی سرا فاتبعونی پس تاسو تابداریو کے زمان یحببکم اللہ مینا بو کی تاثر اللہ تعالی ویغفر لکم او بہن بو کی تاستا ذنوبکم دا گناہن استاسو واللہ غفور الرحیم. اللہ تعالی دیر بہن کے مہربان دے. قل اوے پیغمبر علیہ السلام اطیعوا اللہ والرسول تابداریو کے د اللہ تعالی او د هغه د پیغمبر. فإن تولوا پس کچره تاسو مخ واړو فإن الله لا يحب الكافرين پس یقینا اللہ تعالی محبت نکوي کافرانو سرا. پدې دواړو آیتونو کې دا خلکو بیان دی چې څوک دا وایي چې موږ الله تعالی سره مینه کو محبت کو نو قرآن کریم یو معیار بیانی او یو میزان او تله بیانی چې صرف د خولې خبره نه چې زموږ الله تعالی سره مینه ده او محبت دی د دغه مینې او د محبتو څه علامات پکار دي او علامت دا دی چې د نبی علیه السلام تابعداري وکړي. څوک چې څومره نبی علیه السلام تابعداري کی دا خبره مني او اتباع کی نو دومره د الله تعالی سره مینه ده او محبت دی. او چې د چا د نبی علیه السلام تابعداري بالکل نه کی او دی په خوله وایي چې زما الله تعالی سره مینه او محبت دی نو دی په دې خپله وینا کې په دعوه کې دروغجن دی. د نجران عیسایانو دعوې موږ د عیسی علیه السلام سره چې مینه کو محبت کو نو دا په دې وجه چې زموږ الله تعالی سره مینه او محبت دی. قرآن کریم په ایوان امرات کې که چېرې ستاسو واقعي الله تعالی سره مینه وي او محبت وي نو دې وخت کې بیا د نبی علیه السلام تابعداري وکړئ ایمان راوړئ او د هغه په اتباع وکړئ. اصل کې د آیتونو بلا شانی نزول دي. یهود هم دا دعوه کوله چې مونږه الله تعالی سره مینه او محبت کو. قریشو کو مشرکین هم دا وایي زمونږ الله تعالی سره مینه او محبت دی. او بعضې خلک نبی علیه السلام ته رالو
ناغي وی چې یا محمدو انا لنحب ربنا، قسم یو خړو والله یا محمد انا لنحب ربنا، قسم دې په الله تعالی چې زمونږ خپل رب سره مینه ده. نو الله جل شانو د آیتونه نازل کړو. که چېرې تاسو په دې خپله دعوه کې رښتیني او په وینا کې رښتیني او واقعي ستاسو الله تعالی سره مینه او محبت یي، نو د هغې پهچان به څنګه کیږي؟ علامت به څه وي؟ نو علامت او پهچان یې دا دی چې د نبي علیه الصلاة والسلام اتباع وکړئ. چې د کومو خبرو حکم کي هغه ومنئ او د کومو خبرو نه چې منع کي د هغې نه منې شئ، نو ستاسو به دا دعوه رښتینې او ریښه به وي. او که د نبي علیه السلام اتباع نه کوئ، خپله مرضي کوئ، خپله منشا چلوئ، چې څه مړه غواړي هغه کوئ او په خوله وایئ چې زموږ الله تعالی سره مینه ده، نو دروغجن یئ. هسې دعوې کوئ په خوله باندې، الله تعالی سره مینه نشته. قل وای پیغمبر علیه الصلاة والسلام ان کنتم تحبون الله، کچریه تاسو چې مینه کوئ الله تعالی سره، یعنی په خپل ګمان کې او په خپله دعوه کې تاسو وایئ چې مونږ الله تعالی سره مینه کوو، یا د یو سړي په ذهن کې دا دی چې زه الله سره ډېره مینه کوم، نو آیا دا خبره رښتیا دی او که نه؟ آیا د واقع الله تعالی سره مینه شته او که نشته دی؟ نو دله پکار دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام اتباع وکړي، ځکه هسې نه شیطان وله هسې په غوږونو کې اچولي او په ذهن کې وله اچولي چې ستا خو الله تعالی سره ډېره زیاته مینه ده، ډېره زیات محبت دی او نور عمل نشته دی، صرف دعوه ده او صرف په ذهن کې دا خبره پرته ده چې زمونږ الله تعالی سره مینه ده. نو داسې خبره خو مشرکانو به هم کوله، مرضي یې خپله چلوله، ټول خبرې د الله تعالی خلاف یې کولې، بت پرستي به یې کوله، شرک به یې کو او دعوې به یې کولې چې زمونږ الله سره مینه ده. نو دا د شیطان یو دوکه ده چې تالی په غوږونو کې او په ذهن کې اچولی چې بس د الله مینه پکار ده، کافي ده. نه، د هغې بیا څه دلیل پکار دی، او دلیل دا چې انسان د پیغمبر تابعداري وکړي. نو فتبعوني، تاسو تابعداري وکړئ زما. محبت څه ته وایي؟ محبت دی ته وایي چې د یو لذت والا څیز طرف ته د زړه میلانو او د طبیعت میلانو مایله کېدو ته محبت وایي. یو داسې څیز چې هغې کې لذت دی، خوند دی پکې، او هغې طرف ته ستا د طبیعت او ستا د زړه میلانو شو، مایله شو، متوجه شو، نو دې ته محبت ویل کېږي. او چې کله دا سیوا شي او زیات شي، په دې کې تاکید پیدا شي، مضبوط شي، نو بیا ورته عشق ویل کېږي چې یو لذت والا او خوندور څیز ته ستا د زړه او ستا د طبیعت میلان پخته شو، مضبوط شو او اوړي تینه نه، نو دې ته بیا عشق ویل کېږي. نو دا خپل زړه الله ته مایله کې، متوجه کې، طبیعت الله طرف ته کې، او مقصد دا چې د الله صحیح طریقې سره بندګي وکړي. او د هغې یو طریقه دا ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام کامله اتباع وکړي. د نبی علیه السلام کامله اتباع وکړي، نو کامل محبت د الله تعالی به ستاسو به کامل الله تعالی سره محبت وي.
او که د نبی علیه الصلاة والسلام اتباع بالکل نه کوئ نو هسې د خولې خبره ده. او د دې صحیح مثال صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دي. هغوی د نبی علیه السلام کامله اتباع کوله، خپله مرضي او خپله منشه یې بالکل هیره کړې وه، صرف د نبی علیه السلام اتباع او تابعداري په هر خبره کې. نو صحابه یقینا الله تعالی په دنیا کې دا اعلانات وکړو چې زه ترېنه راضي یم او دوی زما نه راضي دي. دا د صحابو باره کې دا اعلان په دنیا کې شوی دی، قرآن کریم ګواهي کړې ده چې رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله د هغوی نه راضي شوی او دوی د الله نه راضي دي، ځکه چې دوی د نبي علیه السلام صحیح معنو کې اتباع کوله. هر یو صحابي متبع سنت دی، د نبی علیه السلام اتباع. او داسې کلک وکنه چې بس ما نبی علیه السلام په دې باندې لیدلی دی. یو صحابي چې نبی علیه السلام څنګه لیدلی دی بس په هغې باندې عمل شروع کړی دی او تر مرګه پورې بیا په هغې باندې روان دی. او چې چا به سوی ما په دې په خپله نبی علیه السلام لیدلی دی وي د بل چا نه ورمه. نو صحابه کرام رضی الله عنهم صحیح معنو کې د نبی علیه السلام اتباع کوونکي وو، بلند مراتب حاصل کړو. نو الله تعالی هغوی سره مینه کوله او د هغوی الله تعالی سره مینه وه. په دې صحابو کې بیا عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې دی، دی خو څه ناشنا اتباع کوونکی وو. ده به د نبی علیه السلام د عادتونو اتباع کوله. یعنې یو خو د نبی علیه السلام سنت طریقې دي، یو د نبی علیه السلام عادات دي. چې مثال نبی علیه السلام په لاره تللی دی، یو ځای کې ناست دی د اودس ماتي لپاره، یا یو ځای کې سوري ته ناست دی د ونې لاندې، یا یو ځای کې د لمونځ ټایم دی نو لمونځ یې کړی دی. اوس عبدالله بن عمر رضی الله عنه به بیا چې په هغه لاره ته نو هغه ځای کې به هغه شان عمل کو څنګه چې نبی علیه السلام کړو. نبی علیه السلام د حج په سفر کې د مدینې منورې نه چې روان شو نو د ماسپښین لمونځ یې مدینه منوره کې وکړو او د مازدیګر لمانځه ذوالحلیفې ته راغی. دا چې اوس ذوالحلیفه جامع مسجد دی، هلته کې د مدینې میقات هم دی، هلته کې د حج او د عمرې احرامونه به د ذوالحلیفې نه تړي. دا جومات هغه زمانه کې نو دغه دی کې یو ونه وه، طریق الشجره یو لاره وه. دغه دی کې نبی علیه السلام د مازدیګر لمونځ وکړو او د ماښام او د ماخوستن او سحرو او د اشراقو نه بعد نبی علیه السلام غسل وکړو، 2 رکعته نفل وکړو، د احرامو تلبیه وویل او روان شو. اوس نبی علیه السلام دکه دی کې ناسته وکړه. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه به چې ته د مدینې منورې نه مکې مکرمې ته نو دکه ځای کې به ایثار شو او دغه ځای کې به یې ناسته وکړه، بیا به روان شو. دکه ځای نه بیا به احرام تړو، بلکې د هغه شاګرد سالم او زوی هم د سالمو سالم وی چې زما پلار به هغه ځای کتو چې نبی علیه السلام دې ځای کې ناسته کړې وه، نو په هغه ځای به یې ناسته کوله او په هغه ځای به یې احرام تړو. یو روایت کې داسې دي چې یو پیر عبدالله بن عمر رضی الله عنه په لاره باندې روانو، یو ځای کې د سورلۍ نه کوز شو او یو طرف ته شو، هسې کېناستو او بیا را پاسېدو. نو شاګرد یې نه تپوس وکړو چې تاسو خو هسې کېناستئ، څه تکلیف و یا څه مسله به تاسو ته او دست ماتې هم تاسو ونه کو؟ وی نه هېڅ تکلیف نه و، هېڅ مسله راته نه وه.
وایي زه نبی علیه الصلاة والسلام سره په لار روان وم په دې لاره باندې او دې کې نبی علیه الصلاة والسلام اودس ماتي ته ناست و. وایي ما چې راشه هسې دې کې کښېنه. نو دا د نبی علیه السلام عادات و. خو عبدالله بن عمر صاحب ردیم دومره زیات اهتمام کو چې د هغې به حد درجه پابندي کوله. صحابه کرام رضی الله عنهم د نبی علیه السلام په اتباع کې په کامل طریقې سره و. نو دغه زموږ دپاره یوه نمونه ده چې د نبی علیه السلام صحیح طریقې سره تابعداري وکړئ، اتباع وکړئ، نو الله تعالی به تاسو سره مینه وکړي. یحببکم الله. اتباع څه ته وایي؟ اتباع په عمل کې او په طریقه کې چا پسې تلو ته اتباع ویل کېږي. په عمل کې په طریقه کې چا پسې تللو دا اتباع ده. یو اطاعت دی. اطاعت اقوال او خبرې د چا منلو ته، د چا خبره د چا قول او منلو ته اطاعت ویل کېږي او د چا په عمل پسې تلو ته اتباع ویل کېږي. د الله تعالی اتباع نه ده، ځکه د الله تعالی عمل نشته، موږ ته خو عمل نه ښکاري، نه موږ الله تعالی عمل کی چې موږ پسې روان شو. د الله تعالی د ارشاداتو به موږ تابعداري کو، اطاعت به کو، منو به. او پیغمبر چونکې موږ ته ښکاري، یعنې صحابو لیدلی دی او دې وخت کې موږ د پیغمبر نه ښکاري، لیکن د پیغمبر زندگی داسې واضحه موجود ده گویا کې نبی علیه السلام مخامخ روان دی. د نبی علیه السلام هر یو خبره، هر یو عمل، هر یو فعلو هغه داسې ناشنا انداز کې محفوظ دی په کتابونو کې چې اوس هغه عمل ته ګوري، هغه خبرې ته ګوري، ته به وایې ګویا کې نبی علیه السلام مخامخ ماته ولاړ دی. داسې هر څه موجود او محفوظ دي. نو د پیغمبر نمونه موجود ده چې پیغمبر دا عمل څنګه کړی دی، پیغمبر دا کار څنګه کړی دی، په کومه طریقې سره یې کړی دی. د هغه طریقې پسې تللو، خپلولو، منلو، عمل پې کول دې ته اتباع ویل کېږي. نو ګوره فاتبعوني ووایي، دی ونه چې د الله تعالی اتباع وکړې، د الله به اطاعت کې، ځکه وروستو اطیعوا الله ووایي، د الله به اطاعت کې، یعنې خبره به یې مني او د پیغمبر به اتباع کې، د پیغمبر پسې به ځې، د پیغمبر د عمل تابعداري به کې. اتباع چا پسې شاته تلو ته ویل کېږي چې ستا نه مخکې څوک روان وي ته به ورپسې لاړ شې او هغه نبی علیه الصلاة والسلام د هغه مخکې تللی دی، د هغه په لاره او هغه پسې تللو، دا د پیغمبر اتباع ده. فاتبعوني، پس تاسو تابعداري وکړئ زما. نو څه چل به وشي؟ دوه خبرې به الله تعالی وکړي. یو یحببکم الله، الله به تاسو سره مینه وکړي. یو خو تاسو په خوله باندې وایئ چې موږ الله سره مینه کوو، آیا الله تعالی تاسو سره مینه کوي او که نه کوي؟ نو د الله تعالی د مینې دپاره سبب او وجه او ذریعه هغه د پیغمبر اتباع ده. چې څومره پیغمبر اتباع کوئ
دومره به الله تعالی تاسو سره مینه کی. یحببکم الله، الله به مینه وکي تاسو سره. او د الله تعالی د مینې مطلب دا دی الله به خپل غفران او خپل انعامات او مغفرت او الله تعالی به خپل نعمتونه تاسو ته متوجي کی. د الله تعالی خاص رحمتونه او خاص نعمتونه هغه په تاسو باندې راوریږي. دا د الله تعالی مینه ده. یحببکم الله، تاسو به د الله تعالی محبوب شئ، الله تعالی به تاسو سره مینه کی. ویغفر لکم ذنوبکم، دویم دا چې الله تعالی بخښنه وکړي تاسو ته د ګناهونو ستاسو. ظاهره خبره چې الله تعالی تاسو سره مینه کی، نو بیا د محبوبو هغه کمی کوتاهی نه خلک بیا نظر بل طرف ته اړوي. زه خیر د چشم پوشي کې بیا الله تعالی به ستاسو هغه کمی کوتاهی ګناهونه تقصیرات ټول به الله تعالی معاف کړي، ځکه چې تاسو به د الله تعالی محبوب وګرځئ. الله تاسو سره به مینه کړي. یحببکم الله، مینه به وکړي تاسو سره الله تعالی. ویغفر لکم ذنوبکم، او الله تعالی بخښنه وکړي تاسو د ګناهونو ستاسو. نو صرف د خولې دعوه کافی نه ده، د پیغمبر اتباع ضروري ده. او چې کم سړی د پیغمبر اتباع نه کړي دی دروغجن دی چې زما الله تعالی سره مینه ده. تعصي الاله وانت تظهر حبه، وی ته د الله تعالی نافرمانی کې سهار و ماښام په نافرمانو کې لګیا یې، او په خوله باندې وایي چې زه الله تعالی سره مینه کوم، محبت کوم، او لګیا کار او عمل او خبره د دروغو ده او د ګناه ده. وی هذا لعمري فی القیاس بدیغ، وی دا خو عقل دا خبره نه مني چې دا ته څه وایي چې په خوله باندې چا سره مینه کوي، نو په کار خو دا چې د هغه نافرماني دې ونه کړي. بیا ته لو کان حبک صادقا لاطعته، که ستا الله تعالی سره مینه محبت رښتیا وي، تا به د هغه اتباع کوله او تابعداري به دې کوله. ان المحب لمن یحب مطیع، څوک چې چا سره مینه کوي د هغه اتباع کوي، د هغه تابعداري کوي، د هغه خبره مني. نو ته څنګه وایې چې په خوله باندې د هغه سره مینه کوم او عمل دې د هغه خلاف دی؟ بلکې څوک چې چا سره مینه کوي، نو بیا د هغه سره خو د هغه اتباع تابعداري هم کوي، بیا خو د هغه متعلقین او چې هغه سره څومره خبرې تعلق ساتي د هغې هم بیا قدر کوي او عزت کوي. مجنون نوم یې دی قیس، سن 24 هجری کې تیر شوی دی، د صحابو په زمانه کې تیر شوی دی، نجد کې. لیکن یو لیلا عامریه سره مینه او محبت او محبت د حد نه سوا و. نو صرف لیلا سره مینه نه وه، د لیلا چې کوم کلی و د هغې قبیله د هغه ځای نه هغې هجرت وکړو، یعنې خانه بدوش خلک و، نو بل ځای ته لاړلو.
نو دی راغی د هغې هغه کلي ته کندراتو ته نای خو ترېنه هر څه وباسلي وه خیمې وغیره لاندې بنیادونه پاتې وو او هر څه روان وو ده به هغه خښتې او هغه لوټې رااخیستې وو هغه به یې ښکلولې هغه لارې به یې ښکلولې نو چا ورته دا څه کوې ته لیونی یې نو خلکو ورته مجنون ځکه وایي چې ته خو لیونی یې ته څه کوې ته نو هغه څه ووایي وی اقبل ذا الجدار و ذا الجدار هغوی احب علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار و ذا الجدار وی زه اصل کې د لیلا دې کورونو سره مینه کومه وی دې وجې نه کله دا دیوال ښکلوم او کله هغه دیوال ښکلوم او ما حب الدیار شغفن قلبي وی زما دې ګټو سره او دې لوټو سره دیوالونو سره څه کار نشته دا ما باندې غالب شوی نه دی ولكن حب من سکن الدیار لیکن په دې ځای کې چې څوک پاتې شوی دی که نه د هغه مینه ما باندې غالبه ده چې دې ده کې چا وخت تېر کړی دی نو د هغې د وجې نه دې زما مینه ده خبردار چې یو انسان دې د الله تعالی د محبت او د هغه د مینې دعوه دې کي نو پکار خو دی چې په د هغې څه اظهار وکړي د هغې څه علامت او څه پهچان وي یو سړی نبی علیه السلام سره د مینې دعوه کوي زما مینه ده لیکن د هغه اتباع نشته د هغه خبره نه مني هر څه د هغه خلاف دی دی دروغجن دی مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله تعالی زمونږ د دارالعلوم دیوبند چې کوم مشرانو کې دی مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه هغه له چا د مدینې منورې نه رانجو د مدینې منورې نه خاوره راوړه ځان سره د مدینې منورې خاورې ځان سره راوړه نو گنگوهی رحمت الله علیه ته په هدیه کې پیش کړه چې دا د مدینې منورې خاوره ده اوس هغه راولګېدو هغه خاوره یې په رنجو کې واچوله او څنګه چې رانجو د سترګو د لګولو قابل دارنګې دا خاوره هم د سترګو د لګولو قابل ده دې ته ویل کېږي عقیدت او احترام داسې مینه او محبت دي نو د نبی علیه السلام بیا د یو طریقې اتباع کول او هغه خپل ځان کې راوستلو نو دی سره دا اصل مینه ده نبی علیه السلام فرمایي من اراد ان یحبه الله څوک چې دا غواړي چې الله د سره مینه وکړي نو د الله تعالی د مینې کول دپاره درې کارونه تاسو شروع کړئ الله به تاسو سره مینه شروع کړي نو فعلیک بصدق الحدیث لومړنۍ خبره دا چې رښتیا وایئ درو د خولې نه وباسئ پرېږدئ دویم و اداء الامانت تا سره د چا امانت دی هغه پوره هغه ته حواله که
او بل دریم دا چې وان لا یؤذی جاره، دریم دا چې ګاونډي ته او پړوسي ته د تکلیف مرسوه، که ستانه په تکلیف کې د خبره پرېږده. دا درې کارونه تاسو شروع کې، الله به تاسو سره مینه شروع کی. ویغفر لکم ذنوبکم، او بهنه به وکړي تاسو ته ګناهونو ستاسو. والله غفور رحیم، او الله تعالی ډیر بخښونکی، غفور مبالغه ده، الله ډیر بخښونکی دی، او رحیم صفت مشبره مهربانه دی. قلوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اطیعوا الله، تابعداري وکړئ د الله تعالی، اطاعت وکړئ د الله تعالی، والرسول او د پیغمبرو په ټولو خبرو کې. پیغمبر چې څومره حکمونه کړي د هغې ټولو تابعداري وکړئ، او چې څومره خبرو نه یې منع کړی دی نو منې شئ. وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، پیغمبر چې تاسو ته کومې خبرې درکړي هغه ونیسئ، عمل پرې وکړئ، او چې د کومو خبرو نه یې منع کړې ده د هغې نه منې شئ. نو د الله اطاعت وکړئ، د الله خبره ومنئ، او د پیغمبر هم تابعداري مو وکړئ، اطاعت یې مو وکړئ، خبرې هم منئ او عمل یې په خپل ځان کې راولئ. فإن تولوا، پس که چېرې تاسو مخ واړو، اصل کې دی فإن تتولوا، پس که چېرې تاسو مخ واړو، یعنې اعراض مو وکړو د پیغمبر د اتباع نه، فإن الله لا يحب الكافرین، پس بېشکه الله تعالی چې دی محبت نه کوي انکار کوونکو سره. الله انکار کوونکو سره محبت نه کوي، یعنی چې کم سړی اتباع نه کوي د پیغمبرو، کم سړی د الله تابعداري نه کوي، او په خوله وایي چې زه خو الله سره مینه کوم، دی دروغجن دی. او که د زړه نه یې انکار وکړو، اعراض وکړو، عمل یې د اعراض دی، نو دا خو بیا کافر دی، اگر چې ځان ته مؤمن مسلمان وي، اگر چې دی د ما الله تعالی سره مینه ده. او که نه صرف عمل کې سستی کی، یو سړی د زړه نه انکار او اعراض نه کوي او صرف عمل کې سستی ده، بیا سړی کافر کیږي نه، که انسان یو نیک عمل ونه کو د سستۍ د وجې نه او د غفلت د وجې نه. لا يحب الکافرین یو وی، یعنی انکار کوونکی څوک دی چې د زړه نه اعراض وکړي، د زړه نه انکار وکړي. نه الله ګوره داسې خلکو سره مینه نه کوي، اگر چې زما الله تعالی سره مینه ده. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام که چېرې تاسو محبت کوئ الله تعالی سره، تاسو تابعداري وکړئ زما، مینه به وکړئ تاسو سره الله تعالی، او بخښنه به وکړي تاسو ته ګناهونو ستاسو. الله تعالی ډېر بخښونکی مهربانه دی. وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداري وکړئ د الله تعالی او د هغه د پیغمبر، پس که چېرې تاسو مخ واړو، پس یقینا الله تعالی چې دی مینه نه کوي کافرانو سره.